د دې نه مخکې آیاتونو کې الله پاک جل جلاله د 13 قومونو او چې کله هغه قومونو د الله وحدانیت او د پیغمبر خبره ونه منله نو هغې باندې چې کوم عذابونه راغلي دي هغه الله پاک ذکر کړل. بیا وروستو الله رب العزت یو قاعده او قانون ذکر کو چې دا خلک موږ دغه شان نه دي هلاک کړي. پیغمبر ورته راغلی دی چې د پیغمبر خبره نه ده منلې نو الله رب العالمین بیا په سختو سره نیولي دي، یعنې تکلیفونه یې پرې راوستي دي، بیماری یې پرې راوستي دي، دغه رنګې غریبۍ یې پرې راوستي دي د پاره د دې چې دا خلک الله طرف ته رجوع وکړي. ځکه الله د خپل انسان سره د او یو میندو نه زیات محبت دی نو الله نه غواړي چې دا خپل انسان هلاک کړي. نو الله غواړي دا چې دوی ما طرف ته رجوع وکړي. نو چې کله دوی په سختو کې، په مصیبتونو کې، په پریشانو کې، په غریبو کې الله طرف ته رجوع ونه کړله نو الله په دویم قسم امتحان راوستو چې هغه د فراخۍ امتحان و، هغه د صحت امتحان و، د خوشحالو د سرکالو امتحان. الله وی مونږ په د اسمانونو د ځمکو دروازې پرانستلې نو چې کله دوی باندې الله پاک د اسمانونو د ځمکو د برکتونو دروازې پرانستلې، مال ورله ورکو، عزت وله ورکو، عهدې وله ورکړې، خوشحالی صحتونه وله ورکړل نو دا هر څه یې کله الله ورکړل دوی په هغې کې مست شو. او دا هم الله د دوی دپاره وله ورکړو چې دوی د خپل محسن، یعنی الله پاک په دوی باندې احسان کړی الله د دوی محسنو دپاره دی چې دوی د خپل محسن د احسان شکریه ادا کړي. د خوشحالۍ وله د دې وجې نه ورکړئ، مالونه او دولتونه ورله د دې وجې نه ورکړل چې ګوره په دې غریبۍ کې ما طرف ته راونه ګرځېدو، شاید چې دی په دې مالدارۍ کې ما طرف ته راوګرځي او زما د احسان شکریه ادا کړي، ایمان راوړي. چې بیا هم دوی ایمان را نه وړو نو الله فرمایي بغتتن الله یې فوراً موږ دوی بیا راونیسل. نو د دې خوشحالو د امتحان نه وروستو بیا الله پاک دا نیول ناڅاپه دي. د دې وجې نه علما وایي چې دا قسمه امتحان دا ډېر سخت. اوس هم بعضې خلک داسې او ګناهونو کې مبتلا وي، قسم قسم ظلم او ستم، بدکاری، شراب، نشې، دا هر څه کوي او دا هر څه باوجود ورله الله هر څه ورکوي دا ورله الله مهلت ورکوي او الله یې د دې دپاره ولې ورکوي چې شاید دې ما طرف ته راوګرځي. نو دې زړه کې وي په ما د الله ډېر لوی رحم دی، حالانکې ده ته پته نه چې رحم خو دی، خو ګورې کو ته په دې رحم سره راونه ګرځېدې الله طرف ته او الله طرف ته دې رجوع نه کړه نو شاید چې الله دې فوراً ونیسي. الله وی دې خلکو ته دا خبره نه ده ښکاره شوې چې کوم د دې نه مخکې مونږ هلاک کړي دي، دوی خو اوس د دې ځمکې مالکان شو، خو د دې نه مخکې په دې ځمکه باندې بل څوک آباد وو او هغه د دغې ګناهونو د وجې د پیغمبرانو خبره یې ونه منله نو الله وی مونږ به هغې باندې عذاب راوستو، هغه مو ختم کړل، دوی مو د دې ځمکې وارثان وګرځول. نو اولم یهد نو الله وی دي ته حقیقت لا نه دی ښکاره شوی چې هغې کوم ګناهونو کې مبتلا نو په هغه ګناهونو کې خو دوی مبتلا دي نو په کار ده چې دوی د هغې نه عبرت اخیستې وي او الله طرف ته راغلي وي، دوی داسې ورک کړل. یعنې هغې هم د پیغمبرانو تکذیب کړی د دوی نه مخکې چې په دې ځمکه باندې کوم خلک آباد وو هغې هم د پیغمبرانو تکذیب کړی نو دا اوس چې کوم موجود کفار مشرکین مکه وغیره په مدینه منوره یا مکه مکرمه کې د نبي علیه السلام غیر چاپیره آباد دي نو دوی د هغې نه عبرت وانه غستو، په هغې مونږ عذاب راوستی نو الله وي په تاسو باندې مونږ عذاب راوستی شو. کوم چې د نزول قرآن د قرآن د نازلېدو په وخت کې چې کوم کفار موجودو نو هغې ته خطاب دی، مراد د ټول مسلمانانو کفار دي ځکه قرآن خو عام دی خو خطاب هغې ته چې الله وي په تاسو مونږ عذاب راوستی شو. دغې مشرکین مکه وته دغه موجوده چې کوم کفارو د نبی علیه السلام په دور کې نو مخکرو ته موږ څنګه عذاب رسولی نو دوی ته به ورسو.